څوک به وایي 27 رمضان باندې به د غنمو دانې راوالي او چې څه حاجت دې وي که نه په دې غنمو دانو به دا وظیفه وکړې نو تا ته وایي 50,000 کرتې به ته پرې دا وظیفه وکړي مړه وې چې سهار راپاسې کار به دې شوی مې قور دې ورانشه په کشمیر کې مې پلکونه مجاهدین ورکړه فلسطین کې مې پلکونه مجاهدین ورکړه قور دې ورانشه دغه وظیفه وکړه چې دا یهود الله تباه کړي بیا څه وایي وایي که تاسو یې نشئ کولی موږ ته نوم راواستوئ د خپل او د پلار موږ به ستاسو دپاره وکړو خو بلوټوت هم پکې لګېدلی دی ای مسلمانو د پیسو د والو دپاره د کمې کمې طریقې زده کړئ او د خلکو عقیدې دې تباه کړئ څوک به د کجورو هډوکي واچوي هغه سر نه دې سره پورې دسترخوان به ولګي والکه خو سمې کجور راوړه چې ویې خورو که نه دا به هډوکي واچوله په دې باندې درود شریف ذکر کوئ دا په کوم ځای کې راغلي 15 و 6 ګنټې به ته ناست و دا هډوکي به وړي نو ما ورته وویل ما بوځې په یو میاشت کې دله ختمو بس لپه به راډقوم سبحان الله ولرقوم به دسترخوان به دله خالي کړ دا نن موږ په دین کې نوي کارونه راایستي دي موږ خلکو ته ډېر ښه ښکاري ګورئ دا یاد وساتئ کله چې کم کار د دین نه خلاف وي هغه ډېر خوندور وي هغې کې مزه وي که ته وایې چې نه یې منم نو چې کله کیلو وانه کیلې واخلې یو درجن یو ترې راپټه کا د یو کې به ډېر خوند وي 12 کې به تاله خوند نه محسوسېږي ولې د یوې کې به خوند ډېر وي دا د دین خلاف دی نو په د یو کیله کې به تاله ډېره مزه میلاوي دغه نن سبا دا دین موږ داسې کړی او چې کوم د نبي علیه السلام صحیح فرمان دی هغه موږ غورځولی دی نو څه ووایو